روس کې ماسکو کې چې کوم واقعیا شوې ده د داعش ISKP چې د هغې په خپل دغه باندې اغوستې ده د هغې نه پس او بیا په دې خطه کې او په خاصه توګه افغانستان کې چې کوم صورتحال دی د شیخ هبت الله صاحب بیانونه او د هغې نه علاوه په پاکستان کې د افغانستان د خاورې نه د دهشتګردو حملې بیا د پاکستان په افغانستان په خاوره دننه هلته کې عملیات کول داسې ښکاري الله تعالی دې خیر پیښ کړي دوا به کوو خو د دې سیمې حالات راته بیا ټیک نه ښکاري او داسې اندازه لګي چې د دې به اثرات وي دا څه چې کېږي ځکه امریکا هم دغه لګیا ده چې داعش په افغانستان کې دی اوس د روس کې چې د هغې ډانډې دلته کې رارسي پاکستان هم دا خبره کوي او په دې حالاتو کې امارت اسلامي په ځای د دې چې دنیا ته یو مخلصانه او سمپتاټیک ونته کې اپروچ ولري هغوی نور سخت دریځ اختیاروي نو دې صورتحال کې ښکاري داسې چې الله تعالی دې خیر کړي ځکه چې هیڅوک هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو بل جنگ تود جنگ یا اندروني جنگ دغه چې کوم دی یو فتنه دننه راشي او څنګه چې 40 کالونه افغانان د یو مسلې سره مخ دي نو اوس دا وه چې خلکو وایي چېرې زه ټیک ته امن راغی نو دا هم یو ښه خبره وه خو اوس افغان طالبانو له پکار دی چې په دې صورتحال باندې یو وارې بیا تیر ځلې د یو کس په سر باندې چې کوم دی خپل حکومت هم ترلاسه ورکړو 20 کاله وجنګېدل ټیک ته د دوی خو خپل غیرت په خپل ځای خو لکه 20 کاله افغانان مړه شو ووژلي شو وزورلي شو په میلیونه باندې چې کوم دی هغوی ته نقصانات ورسېدل مالي هم او بدني هم اوس دا دی چې دا روس کې کومه حمله شوې ده نو ظاهره خبره ده دا د پاکستان دپاره هم د خطرې یوه ګنټي ده چې هغوی هلته کې دومره باوجود د دې نه چې دغه نو پاکستان کې خو د داعش د غړو اثر هم شته بل د TTP نیټورک هم شته د هغوی تشکیلونه هم شته دي نو د دې مطلب دا دی چې لکه پاکستان به اوس ډېر زیات احتیاط کوي د سکیورټي په حوالې سره په کار دا دی چې بهر سره هم موږ افغانستان سره هم پاکستان خبرو کې خو اندروني داسې پالیسي یا داسې ګامونه اخیستل پکار دي چې دننه د پولیس مضبوطول د انټلیجنس نیټورک مضبوطول علماو سره خبرې کول د مختلف سیول سوسایټي انګیج کول چې د دې مسلې حل به راایستل غواړي ګنې چې دا کوم صورتحال ښکاري نو د دې نه مطلب دا دی چې دا خطه الله دې خیر پېښي خو یو وارې بیا جنګ طرف ته روانه